أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ننني درس کې به ان شاء الله العزیز سورة انعام پارہ نمبر 7 رکو نمبر 13 آیات نمبر 108 یو آیات سے ویلے کیږي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. د دې شان نزول متعلق چې نو هغه لیکلي دي وی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام تر ابو طالب سے چې دا مسلم خبره ده چې هغه ایمان نه دی راوړی خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات نو هغه خدمت کړي او د الله د پیغمبر چې نو هغه په ډیر زیات عظمت خیال ساتلی دی. نو کله چې داغه بیمار شول اخرنه وخت شو نو دی خلکو چې نو مکه کفار 10 کسان راجم شول، ابو جهل، عمر ابن العاص، د سنور کسان. نو دی وی چې راځي زو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر ابو طالب سے پسې چې پاغوی پسې لاړ شو دا خبره وته کو چې د خپل اوراره زمونږ د خدایانو د بدو نچنو هغه منکی ولی مونږه خپل حد تل امکان کوشش کړي د دې د قتل کوشش د هر سکو خو پاغي کې مونږ ته ابو طالب صاحب چې نو هغه مخې لراشي او مونږ د دې نه منکی. نو که سبا د پاره چې نو هغه بیا ابو طالب نه او مونږ د دوراره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته څه تکلیف رسو یا جنو قتل کو شهید کوي نو بیا برا باندې خلق بد وای خلق به چې وګوره چې ترې موجود نو غږ وته نشو کوله او اوس ابو طالب صاحب نشته نو دوی ورته سره چې نو هغه دا کوي. دوی بدوي کې یو وفد جوړ کولو او دغه وفد چې نو هغه رالل او ابو طالب صاحب سره خبر وکړه چې زمونږ د قشنستا سره دا خبره ده چې تو د خپل وراره چې نو زمونږ د خدایانو د بدو نه چې نو هغه منی کې چې دوی بد نه وای. ابو طالب صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس چې نو هغه جواب ولې غلو چې تاسو راشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو هغه رالو دې ته چې نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو سوای نو دوی ورته دا خبر وکړه چې موږ دا غواړو چې دا کومه قصه لانجه روانه ده چې دا ختم شي او تاسو زمونږ د خدایانو چې نو هغه بد نه وای. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خدا نه ویم، زه خو تاسو ته د یو داسې کلمې دعوت در کوم یو داسې خبره تاسو ته واخیم به که چېرته تاسو دغه خبره ومنله دغه وویله دغه وینا تاسو په خوله راویستله نو عرب او عجم بس تاسو خادمان او ستاسو نوکران جوړ شي، دوی بچنیان نو ستاسو په خدمت کې ولګي. نو دوی داسې کلمه خو ته یو پیره وی موږ به سل پیرې وایو خو داسې څه کلمه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی تاسو وایئ چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دوی له هغې باندې غصه وراله چې د دې خبرې خو مونږ تو منع کړی او ته مونږ ته دلته هم چې نو هغه دغه خبره کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مونږ هم د دې خبرې نه وایو چې د دې نه تو منع شه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خو چرته هم نشي کېدی، زه خو الله پاک د دې کلمې سره را لېږلی د دې نه ما سوا زما بله خبره کېدی نشي. نو دوی چې نو هغه دغه شانتي په دغه سره دغه چې نو هغه دا شولو نو دوی بیا وی چې وس مونږه دا عبادت او دا چې نو کو نو دوی دغه د الله وحدانیت او د دې بوتانو نه د نه کېدل دا دوی چې نو هغه د خپل بوتانو چې نو سپکوالی چې نو هغه تصور کو. الان کې نور ګوره عربی کې سب دا ویل کېږي چې نو بدرد او کنزلو ته یو شتم لفظ راځي یو سب راځي. نو شتم خالص کنزلو ته ویل کېږي او لفظ سب دا چې نو بدرد ته ویل کېږي او کنزلو ته هم ویل کېږي. نو حضور علیه الصلوۃ والسلام نه خود دې د سره تصور نشو کېدلی ځکه الله رب العزت خپل پیغمبر دغه اخلاقا د وړوکوالي نه داسې پاکباز او ښکلی ګویا چې دی نو هغه پیدا کړو چې د دې خو د سره تصور کېدو نه. لکه دا اوس دی نه مخکې آیات ته وګورئ نو په دې ټولو آیاتونو کې ګوره الله پاک وایي وما جعلناک مخاطب صیغه د نبی علیه الصلوۃ والسلام ته واحد
دغه شانتي وما انت بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې نو هغه د مخاطب ضمیر دی د چې نو هغه د واحدو خو چې کله دلته رالو ولا تصب نو دلته الله پاک چې دی نو هغه دغه عنوان لهجې چې نو هغه بدل کړه تاسو مو وایي ټول خلک چې نو مسلمانان نو حضور نه خود دې تصور نشو کېدلی خو عام مسلمانان کې دی چې دوی د خدای چې نو هغه دوی د سخت مخالفت او دا کوي او چرته مسلمانان چې نو هغه په تیش کې راشي او د دې دغه خدایانو ته بد رد وي نو الله رب العزت دغه نه هم منو فرمایله چې ګوره تاسو به د دې غیر خدایانو ته د دې بتانو ته اگر کاغه ګټي تاسو ته هم پته را خو تاسو به د دې چې نو هغه سپکواله نه کوي دي ته بد نه وای حضرات چې نو هغه لیکلي دي فقهاو د دې متعلق چې نو ډېر شي مسلې ذکر کړي دي معرف القرآن کې چې نو هغه مفتی صاحب رحمه الله په خپل باس کړي نه به چې غټ کتاب کې تفسیر سو کتل شي روح البیان هم چې نو هغه روح المعانی هم کړي دي نو باغې کې بیا دغه لیکلي دي وایي چې دې یو اصول سوچ نه مسائل وته نو په هغه مسائل اصلونو کې یو اصول دا دی چې تاسو نو هغه خبره هغه طریقه مې اختیاروي چې د هغې د وجې نه یو سړی چې نو هغه د ګناه سبب ته جوړ شي داسې یو کار مه کوه چې تو د بل سړي چې نو هغه د ګناه سبب جوړ شي ولې که تو د چا د ګناه سبب جوړ شوی نو څنګه چې ګناهګار ته ګناه میلاویږي دقه شانتې ګناه به نو هغه تا ته میلاویږي حدیث مبارکه کې راځي مفهوم د حدیث دا دی الله رب العزت پیغمبر فرمایي صحابه کرام ته چې قرب قیامت سره داسې خلک به راشي علامات قیامت کې دام دي چې د هغوی به خپل مور و پلار ته بدي ردي وایي کنځل وکړي صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین خو پاک خلک ول د هغوی د الله رسول داسې څنګه کېدی شي چې یو سړی به مور و پلار ته کنځل کوي نبی علیه الصلاة والسلام او دې بچیانو هغه د بل مور وکنځي جو هغه به د ده وکنځي دی به د پل پلار وکنځي جو هغه به د پلار وکنځي نو چې کله دی پردي کنځي نو هغه به د کنځي نو ګویا دا داسې شو لکه د دې په خپله وکنځل ځکه دی د دغه سبب په خپله جوړ شو نو یو اصل دی نه دا راوتلو چې تاسو به د ګناه سبب چې دی نو هغه مه جوړېږي که نه که تو چېرته د ګناه ته یو کار داسې کې چې ستا دغه کار دا د بل سړي د معصیت د ګناه چې دی نو سبب جوړ شو نو هغه شانتې ګناه به تا ته میلاویږي څنګه چې هغه ته میلاویږي داسې به تا ته میلاویږي نو دا چې نو قانون شولو بیا دې باندې ډېر شي چې نو هغه مسلې دي خو په دې باندې بیا روح المعانی کې چې نو هغه یو اعتراض یې کړی دی تفسیر معرف القرآن چې نو هغه هم ذکر کړی دی چې انسان داسې مسلمان به داسې کار نه کوي چې د هغه د وجې نه د نورو مسلمانانو چې نو هغه د تکلیف سبب جوړ شي نو هغه وایي چې بیا خو بانګ ویلو د کو سړی بانګ وایي نو دا بانګ چې ویلې کېدلو نو په دې کې خو هم د الله لوی و دا خو هم د کافرو دپاره چې نو هغه سبب جوړېدو تاسو اورېدلې به بارها کرته واقع به مکتلې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین په پچغه تلاوت کولو بانګ به ویلو خانه کعبه کې دا غوي به ورته ایزا رسوله یا چې نو جهاد فی سبیل الله شروع نو اوس جهاد فی سبیل الله کې چند مسلمانان چې کله اور افاسه هغه جهاد کوي نو د دې د وجه نه چې نو بیا کافر په دوی باندې حمله کوي نو چې کافر کله په دوی باندې حمله کوي نو د دوی په وجه خو نور مسلمانان ته هم بیا تکلیف رسی واړه پکې هم راځي زنانه پکې هم راځي بوډاګان پکې هم راځي نو بیا په خپل ابو منصور رحمه الله اعتراض هم ناتوت کړی او بیا د هغې جواب هم کړی دی چې ګوره دا دوه صورت دي یو سبب داسې دی چې په هغې کې د انسان د دغې دپاره چې دی نو هغه د کم شیز نه منه راغلی ده چې دا د مقاصد شرعیه کې نه وي او یا چې نو دا په فرایض او واجباتو کې به نه که چېرته دا په مقاصد شرعیه کې فرایض واجبو کې چې نو هغه ولو نو که په دې باندې کافر ته ایزا یا بل چا ته ایزا رسي سل پیرې دې ورسي په دغه وخت کې مسلمانان دا کوي نو جهاد دا چې نو د الله پاک د فرض حکمونه نه دی دا د مقاصد شرعیو نه دی په دې سره د شریعت چې نو هغه حفاظت او دفاع کیږي نو چې کله په جهاد باندې د شریعت او د دین اسلام حفاظت او دفاع کیږي او د الله د حکمونو نه چې نو هغه یو حکم دی نو که په دې په وجه باندې یو ځای کې جهاد کیږي او په هغې په وجه باندې نور مسلمانانو ته تکلیف ورسېدلو نو دا ممنوع نه دی یا بانک چې دی نو هغه ویل شولو نو بانک اعلان دی اوس چې کله بانک اعلان دی اطلاع ده نو که یو سړی وایي چې دا چې نو زمونږ کره تیز اواز راځي او مونږ چې نو هغه د مونږ ته تکلیف جوړ کو یا دا نه نو د د وجې نه دا نشي ترک کولی ها هغه کار کولی شي چې د کم کار مخکې څه مقصود نه وي
نو چې کله د حقیقت نه نو هغه مقاصد شرعیو کې نه فرایض واجبو کې نه او دغه کار تو کې او استاد کار د ګناه د بلکې د ګناه سبب جوړیږي نو دغه مباح فعل مستحب فعل نفلی فعل چې نو هغه ته پرې خودل شي لکه مثلا اوس پلار چې نو هغه زوی په واکې زوی د جنې نو هغه د یو مسله کې یو خبره چې نو هغه ورته د دین کوي او دی ورته یو کار وایي د غزوې چې نو ناړامي دی ورته چې نه کومي ستا خبره نه منم نو که دی ورته دیني خبره کوي یا چې نو دنیاي دسې کوي او د پته چې د مخکې نه به دی مال چې نو هغه په ناړامۍ جواب راکوي زما د دې خبرې تردید به کوي نه به کوي نو وای بیا شریعت ته دا وایي چې پلار له مناسب دا دی چې دی دته دا کار په امر په حکم کې ونه کړي د حکم په درجه کې د امر په درجه کې چې نو هغه دی ونه کړي دته د دغه خبره بیا د نصیحت په درجه کې وکړي نو که د نصیحت په درجه کې دا وکړله چې دا کار دې وشي نو خوي نو که دا ومنله چې ډېره ښه ده که یې ونه منله نو نصیحت یې ونه منلو حق یو وبال پرالو خو که دی ورته وایي چې بچیه دا کار وکړه او هغه وایي چې نه یې کومئ نو په دې کې بیا چې نو هغه که چېرته د دین سره تعلق ساتو نو دوه ګناه شول یو خو هغه دیني خبرې ونه منله او دویم د پلار یا د مور چې نو هغه نافرماني وکړله نو په دغه ځای کې تاسو بیا داسې رویات داسې سبب داسې ذریعه مه اختیاروئ چې هغه رویه هغه ذریعه چې نو هغه د بل کس د ګناه چې نو هغه جوړه شي نو ځکه الله وی ولا تصبوا الذین يدعون تاسو چې نو هغه بدې مه وایئ هغې کسانو ته چې هغوی رابلې من دون الله د الله نه ما سوا خلکو فیصب الله عدوا بغیر علم نو دوی بیا الله ته چې نو هغه بدې ردي وایي بغیر د علم نه په ناپوهۍ سره اوس دی الله حفاظت زموږ د ټولو وکړي اوس د نسل چې وکتلی شي نو په هر لحاظ سره تباه دی او د هغې مین وجه څه زموږ چې نو هغوی تربیت نشته او دویم چې نو هغه موږ د قرآن حدیث نه ځان خبرو او نه دا کېږو اوس تاسو وګورئ هر سړی چې نو هغه د خپل لیډر د خپل جماعت د خپل پارټۍ د دې په سر باندې د څومره لوی ګناهونو چې نو هغه مرتکب کیږي د کنځلو کیږي د غیبت کیږي د بهتان کیږي بلکې د بهتان چې ظلم عظیم جرم عظیم دی هذا بهتان عظیم الله وی نن وګورئ خلک په هغې کې ټول مبتلا دی د امت اکثریت حصه چې دی نو هغه په بهتان عظیم کې دی نو هغه مبتلا شوي ده د خبرې نه تحقیق چې نه ورته څه معلومات شي او دا په بل باندې چسپان کوي وجه صرف د بل کس د دفاع دپاره لکه د خدای تعالی بنده تو به د په قبر کې سملې ستانه د دې تپوس په کېږي ستا سره د دې ته صفایستانه چې نو هغه مطالبه ده چې تو د هغې په اړ کې دومره راځې او تو د بل مسلمان چې دی نو هغه باندې بهتان لګي صفای خو غټه خبره ده خو ته پې بهتان لګي او بیا په دغې کې وکتلی شي د عوامو هم چې نو هغه بېعزتي کېږي د عهدې والا هم کېږي او د علما هم کېږي چې هغه بیا د دغې نه غټ ګناه دی نو ځکه الله رب العزت قانون او دا ښودلو چې ته به داسې یو کار د سره کښېنه چې ستا دا کار چې دی نو هغه د بل کس د ګناه سبب جوړ شي الله زموږ د ټولو حفاظت وکړي نو دې وجې نه په خپله هم حفاظت خپل هم چې دی نو هغه په هر قول فعل باندې چې دی نو هغه خیال کاته ځکه حدیث مبارکه کې هم راځي کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع د سړي دپاره دا ګناه چې دی نو هغه کافي دی چې دی کومه خبره اوري او مخکې نشر کوي او تاسو وګورئ زمان چې نو هغه تاسو ته به ډېره پته ځکه الحمدلله زمان د فیسبوک چې نو اډي شته د فیسبوک کوم نه دا بل شی یو شی را سره هم نشته سیوا چې نو هغه د واتساپ ورته وایي که څه وایي د دقیقې یو نه چې هغه د ضرورت دی چې نو استعمالو خو تاسو وګورئ په کم شي چې هم ورځي چې په هر څیز باندې چې نو هغه به دقیقې لیکلی شیر کړي او لایک کړي او موږ د هغې ته ګورو نه او کوي الان کې حدیث کې الله پیغمبر فرمایي سړي دپاره دا ګناه چې نو هغه کافي دی نو دې مه کوئ ځکه که ته داسې کې نو بل کس به بیا چې نو هغه څه کوي بغیر د علم نه نو چې یو سړی خدای ته بغیر د علم نه چې نو هغه دا وایي چې دې تصور نه الله به ولې ذکر کولو نو چې الله سړی نه معاف کوي بیا الله ته چې نو هغه به فیصب الله عدوا بغیر علم نو زما او ستا لیډر څه دی هغه ته بیا خلک نه وایي او دغه کس دغې ته ګوري نه چې دا زه څومره لوی ظلم کومه الله دې زموږ حفاظت وکړي کذلک زینا لکل امة اوس دا ولې داسې کېږي نو دا امتحان دی هر انسان په هر وخت کې چې نو هغه مسلمان په امتحان کې نه الله وایي کذلک د قشان زینا دا موږ دته دا کار چې نو هغه ښایسته کړی دی
هر لكل امه عملهم، هر یو چاته د خپل عمل. اوس دغه کس نه کته تاسو کې ارته دومره حتی کې دا دومره ناجیز ګناه کې تدل درې تو سره چرته په یو موقع کې وي جو دی په پاغي باندې د سره بیا اسم نه دی به دا کوي. اوس کوي ولی الله وي مونږ دا د مسلمان کړه د ګناه خلکو ته خخکاری او خبر او ته بد خکاری. ثم الى ربهم مرجعهم، الله وي بیا به دوی خپل رب طرف ته جنانو هغه واپسي فينبئهم بما كانوا يعملون. هغه الله ورته بیا خبر ورکي د د بوخه هغه څه چې کم دی سکول بیا ورته هغه مخامخ شي چې راشه اوس په دې کې حقیقت څومره دی د کې چې نو هغه دروغ څومره دی تا چې کم غیبت بهتان لګولې د دې چې نو هغه جواب دی وشه. او په آخرت کې بیا روپۍ پیسې کار نه کیږي د انسان نه باغستل کیږي اعمال به دی غستل کیږي. حضور علیه الصلوۃ والسلام یو پیر چې نو هغه مجلس کې ناسونو ترمذی د روایت چې نو هغه مفهوم دی وی چې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایل من المفلس، غریب څوک دی؟ نو چاوي صحابه سجنو هغه زمون په عام دغه ته وکتل هغه د الله رسول چې چا بس مکه نه جایداد نه پیسې وسره نه کوري نه دا سړی غریب دی. د الله پیغمبر نه دا غریب نه نه غریب هغه انسان دی چې د چنو هغه د غرونو په قدر باندې اعمال لاوړي، حجونه راوړي، عمره راوړي، دغه شانت دي نو هغه د قران تلاوتونه راوړي، نفلونه راوړي چې څومره هم اعمال صالحه دي د غرونو په قدر راوړي. خو یصب هذا وشتم هذا دته به کنسل کړي د به چینو هغه وهلې د باندې به بهتان لګوري د به غیبت کړي یو سړی برازي خپل حق به عالی او د په حق غستو کې بولدای نیکی ورکي ان تر دې چې د غرونو نیکی چې نو هغه ختم شي. او بیا به دغه نو ورستو خلق ملاپاتي خلق به بیا راځي بیا به مطالبه د خلکو ګناهونه براستل کېږي هغه په پوښ کېږي تر دې چې د غرونو امر ګناهونه په واچول شي او فیصله به شي چې د جهنم تارته وي. الیاذ بالله الله زموږ حفاظت. نو ځکه الله وی فینبئهم بما كانوا يعملون. الله دې موږ ته جنو صحیح په نصیب کړي. ولا تصب الذين او کنزل مکوي آغی کسان ته یاغوی ته یدعون چرابنی داغوی من دون الله د الله نه ما سوا فیصب الله پس دی به کنزل وکړي الله ته عدوان بزیاتی سرا بغیر علم بید علمنا کذالک دقشان زینا خسته کړه د مونږ له کل امت د هر یو امت دلته عملهم د دوی عمل ثم الى ربهم بیا بدوی خپل رب طرف ته مرجعهم واپس لندي فینبئهم بیا به هغه دوی ته نو خبر ورکي بما د هغه سکانو يعملون چې دوی وکولو. ولا تصب الذين يدعون من دون الله تاسو بده موای هغه کسانو ته چې مشرکان عبادت کوي د الله نه ما سوا فیصب الله پس دی وکنزلو کې الله پاک ته عدوم پس زیاتی سره بغیر علم بغیر د علم پوهینا کذالک د قشانت زینا خسته کړي د مونږ له کل امت هر یو ډلې د پاره عملهم د دوی عمل ثم الى ربهم بیا به دوی خپل رب طرف ته مرجعهم د دوی واپس لندي فینبئهم پس هغه به وخی دوی ته بما هغه سکانو یعملون چې دوی وکول.